کتونکو نن د امن جرګې چې دی بادر خان صدر هم موجود دی، د هغه نه هم پوښتنه کوو. تاسو څه وایئ چیرمین صاحب په دې حواله باندې؟ زه خو دا کوم چې زه د دې دواړو فرقو ډېره غټه شکریه ادا کوم چې دې ماشومانو کشرانو 2 هلکانو هغو راوړه کړل. یو کس په جیل کې دی او یو چې دی نو اسپتال نه فارغ شوی دی، اوس الحمدلله صحتیاب دی. او زموږ د شغدړې دا کوم ملګری چې دی والي صاحب چې دی احمد الدین نومې دی، نو دې د ادیو او د خریړې د دغه اساسا عبدالحیات دې چې دی نه په خپلو کې روغه وکړه او انشاءالله سبا به دې تحصیل ته لاړ شي، د یو بل سره به دغه وکړي. او دا د امن جرګې دغه زموږ سره پکې لیاقت علي خان هم ناست دی، د شغدړې د کاکا زوی دی، او دا ټول مشران ناست دي، او جنرال سیکرټري اکرام خان چې دی هغه هم ناست دی. او زه د دې ډېره شکریه ادا کوم. او اوس به موږ انشاءالله دعا وکړو او دې دواړو له د خدای پاک اتفاق دغه وکړي او هغه د خدای پاک صحتیاب کړي او دوی به سبا لاړ شي روغه به وکړي، هلکه د جیل نه راوځي. خانه څنګه ښئ؟ ستاسو نن راضینامه وشو، په دې حواله باندې څه وایئ؟ راضینامه سره هم کې خوشحالي برلی بس مونږ روغه وکړله اپس کې، او بس الله دې مو اتفاق نصیب کړي. او دا مسله راغله مونږ په خپلو کې راکړه په جرګه باندې، او بس ډېره مهرباني د ټولو جرګو والو، ستاسو ډېره مهرباني.